والله چې د دیوبند سره می مینا ده وایم برملا خبر سپینا ده وایم برملا خبر سپینا ده. جشن آزادی مناول د څه حیثیت دی شرعي اعتبار سره دارالعلوم کراچۍ کې هر کال قومي جذبې سره جشن آزادی مناویږي. زه د دارالعلوم کراچۍ طالب یم. شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب زمون په کال باندې 2005 کې چې کله جشن آزادۍ ورځ و مفتی رفیع عثماني صاحب په ځای نه مفتی تقی صاحب رالو او پرچم کشایي هغې وکړه. په پرچم کشایي پسې وروسته حضرت چې دی څه ویلې زه د هغې ما ته خو د هغې الفاظ دا نشم ویلی چې د هغې الفاظ ذکر کوم خو البته زه چې د هغې په خبره څونه پوه شوی یم د هغې مفهوم په خپل الفاظو کې ذکر کوم. حضرت ویل پاکستان د الله تبارک وتعالی یو نعمت دی. الله رب العزت دا ملک موږ له په طور د نعمت راکړی دی او د هر نعمت شکریه ادا کول دا لازم دی واجب دی چې د نعمت شکریه ادا کړي. و اما بنعمت ربک فحدث دا الله رب العزت د نعمتونو اظهار هم پکاري. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که شکریه هم ادا کا الله رب العزت نعمتونه به زیات کم کنا شکری مو کا عذاب میں سخت دے. نعمت دے الله تبارک و تعالی ازادي اسب نعمت دے. ازادي دا ځان له نعمت دے. بیا هغه ازادۍ سره د ملک حصول دا ځان له نعمت دے. هغه ویل دا ملک الله تبارک و تعالی موږ له په طور د نعمت راکړی د دې نعمت شکریه ادا کول غواړي. حضرت ویلو موږ جشن آزادي ولې مناوو پاکستان ته ولې موږ وایو چې دا د الله تبارک و تعالی نعمت دی. یو خو د پاکستان وجود چې په کوم ورځ راغلی دی اسیم هغه ورځ چې بهترین ورځ وه د ټولو نه بابرکته ورځ وه. هغه ورځ چې پاکستان وجود له راتلو 14 اگست 1947 27 رمضان 1366 هجری 20مه روژه وه. د زیات آثارو نه معلومیږي 18مه روژه چې ده 20مه روژه 27 رمضان دا لیلۃ القدر شپه وي. په داسې شپه په داسې ورځ الله تبارک و تعالی پاکستان چون کې مقدر د مخکې نه مقرر نو ورځ هم ورله الله رب العزت داسې مقرر کا چې هغه زموږ دپاره د خوشحالۍ ورځ وه. 20م د روژه اسم د خوشحالۍ وي د روژې هر ماښام اختر وي. بیا 20مه روژه د آثارو مطابق هغه د لیلۃ القدر شپه وي. د لیلۃ القدر شپه وي هغه د بلې خوشحالۍ وه. نو ذاتي خو اسم پاکستان په داسې ورځ آزاد شوی چې هغه ورځ د خوشحالۍ ده هغه ورځ د تبرک او د برکت ده. خو حضرت ویل موږ د پاکستان ته نعمت ولې ویو هغې ویل زه دنیا کې ګرځېدلی ټول براعظمونو کې ګرځېدلی د دنیا ټولو ملکونو له تللی ما د مشر نواله کشر سره ناست ما د وزیر اعظم نواله چپړاسي سره زما ملاقات شوی دی د ټولو خلکو سره د دوی نظریې د دوی خبرې ما اورېدلې دي. هغې ویل د حرمینو نه علاوه د حرمینو تقدس په خپل ځای دی وایي د حرمینو نه علاوه زه په پاکستان باندې فخر کوم د الله نعمت ورته زه کوم چې څنګه پاکستان کې مونږ ته مذهبي ازادي حاصله ده چې څنګه پاکستان کې د اسلام خدمت کیږي چې څنګه پاکستان د دنیا دپاره د دین مرکز دی. هغې ویل قسم په خدای زه ټولو ملکونو کې ګرځېدلی هیڅ یو ملک کې مذهبي ازادي دونه نشته چې څونه پاکستان کې مونږ ته حاصله ده. کلاو عمل کولی شي ټیک د اسلام به نافظ نه ادارو کې به اسلام نه خو معاشرې کې اسلام موجود دی په اسلام باندې عمل شته. اوس پورې چرته دا پابندي نه ده لګېدلې چې د جومات کې مونځ مه کوه دا پابندي نه ده لګېدلې چې د جومات کې جمع مه ورکوه دا پابندي نه ده لګېدلې چې د جومات کې اذان مه کوه. که د لوډ سپیکر پابندي لګېدلې جومات کې چې لوډ سپیکر بند کا هغه ځان له یو مسله ده هغه ځان له یو خبره ده. که کرونا کې چرته پابندي لګېدلې وه دا عارضي پابندي ټولې دنیا کې داسې قانونونه لګي په دې باندې هیڅوک هم دا نشي ویلی د دې د وجې نه یو ځای د اسلام نه نوځي. حضرت ویل څونه چې په اسلام باندې عمل زمونږ د معاشرې کې پاکستان کې مونږ ته مذهبي ازادي حاصله ده دونه هیڅ یو ملک والا ته مذهبي ازادي نه ده حاصله. سعودي هغې ویل احترام یې کوم سعودي کې مذهبي ازادي نشته دوبۍ کې نشته قطر کې نشته نور چې څونه ملکونه دي دلته یو وړوکی نه وړوکی مولا یو وړوکی نه وړوکی چڼې پاسېږي او د اسلام چې څه ویلي چې د اسلام کم حکم دی په ډاډۍ بیانوي بالکل په جرأت بیانوي په ښکارۍ بیانوي د اسلام په حکم باندې عمل کیږي. هغې
هغه ویل نور ملکونو کې خبر هم ګرانه ده د جمعې تقریر هم ګران دی تقریر به هم درله لیکلی راځي ته به دغه لیکلو پابند دی د باچا د حکم مطابق به ته تقریر کې د باچا مطابق بس دا خبرې دلته دا پابندي نشته دلته وګوره نن طالبانو خپل د خیالاتو اظهار وکړل کېدای شي څه خبرې داسې هم کړي چې هغه د نه کول څه جذبات به داسې هم ښکاره کړي چې د نه کولې کېدای شي حکمرانانو پسې هم شغولي کېدای شي حکومت پسې هم شغولي ریاست پسې هم خبرې کړي دا مذهبي ازادي دنیا کې هیڅ چرته نشته چې کوم الله تبارک وتعالی مونږ له راکړي د دې د وجې نه مونږ وایو نعمت دی دا او د نعمت قدرداني پکار ده د نعمت شکریه پکار ده دویمه خبره یوم ازادي مناول څنګه دي دارالعلوم دیوبند په ویب سایټ باندې د دارالعلوم دیوبند فتوا موجود ده د هندوستان مسلمانانو د هغې نه استفسار کړی دی چې مونږ جدي کې اوسېږو سعودي کې او دلته 15 اګست باندې مونږ یوم ازادي مناوو او دې ځل روجم ده نو مونږ پروګرام دا جوړ کړی دی چې افطار پالټي ورکړو دا څونه د هندوستان مسلمانان چې دي دوی ټول افطار کې شریک کو روجمات کې شریک کو یوم ازادي به مناو شي وایي دلته دا خلک مونږ ته وایي چې یوم ازادي یا داسې پروګرام کول دا ناجیز دي دوی تپوس کړی چې مونږ کولی شو که نه دارالعلوم دیوبند والا فتوا دا ورکړي چې یوم ازادي یا جشن ازادي دا څه مذهبي تهوار نه دی څه مذهبي عقیدتي دی کې د مذهب هېڅ رنګ نشته دا خالص یو قومي خبره ده څو پورې چې د شریعت حکم ونه ګڼي څو پورې چې دا عبادت ونه ګڼي نو دا ځان له د هر قوم څخه خپل رواجونه دي او رواج چې څو پورې د شریعت دایرې له بونځي د شریعت په شانتي لازم ونه ګڼي چې څوک یې نه کوي باغې باندې لا تانو نه کوي نور څه مفاسد پکې شرعي نه ډول باجی پکې نه مخلوط اجتماع پکې نه داسې منکرات پکې نه نو ذاتی اعتبار سره هغې ویل هېڅ خبره نشته د یوم ازادي مناول جایز دي ذاتی اعتبار سره پکې څه مسله نشته د نیوټن فتوا هم په دې ده د جامع الرشید فتوا هم په دې ده د دارالعلوم کراچۍ فتوا هم په دې ده چې یوم ازادي که خرافات پکې نه وي صحیح طریقې سره قرآن خواني وشي چرتنات حمد وشي او خپل کشرانو ته د پاکستان چې جوړېدو دغه خلکو کارنامې ورته ذکر کړي بل ملک چې جوړېدو هغې ورته خپلې کارنامې ذکر کړي نو دې کې څه حرج نشته هېڅ خبره نشته نو لهذا یوم ازادي مناول دا مونږ څه مذهبي عقیدت او احترام سره نه دا قومي عقیدت او احترام سره مونږ یوم ازادي مناوو او قومي احترام سره چې څو پورې د مذهب رنګ نه دا لازم ونه ګڼي ثواب یې ونه ګڼي څه عبادت یې ونه ګڼي نو بیا پکې څه خبره نشته دی زیات نه زیات دا یو قومي جذبه ده او د دې اجازت دی څلورم او اخرنۍ خبره مدرسو کې جشن ازادي ولې مناویږي مخکې زما په یاد سره تقریبا دارالعلوم کراچۍ یوم ازادي مناوله نور مدرسو کې نه آیا دا د دې د وجې نه چې په مونږ باندې د حکومت دباو دی یا د دې د وجې نه چې مونږ دا ثابتول غواړو چې مونږ محب وطن یو د بعض خلکو خیال دا دی چې د یوم ازادي د دې د وجې نه مدرسو کې شروع شو چې دوی دا ثابتول غواړي چې مونږ هم قومي دایرې کې شامل یو او مونږ محب وطن یو د دې د ثابتولو ضرورت نشته دی د دې د ثابتولو ضرورت نشته نن 14 اګست دی زمونږ د اسکول یو ماسټر اوس را روانو کلی نه راوتو ما ځان سره راکېنولو د اسکول استازو زما استاز نه دی خو د اسکول استازو زمونږ د علاقې ما ځان سره راکېنول مې استاد جي راځه 400 روډ کې مې پرېښودو هغه ته مې استاد جي ما ته چې څونه د اسکول وخت یادېږي مې 14 اګست مونږ اسکول کې کله نه مناو کړی مې ځکه چې دا به 3 میاشتې چوټیانې وي جون جولای او اګست چوټي به وه هغې ویله استاد جي همداسې وه خو یو سم چوټیانې دي ما ته یې اوس هم چوټیانې دي پرایمري خو بالکل چوټیانې دي په 31 ستمبر پورې هغې ویل ما ته په 1 ستمبر به کولاویږي چېرته اسکولونه او اخره پورې چوټیانې دي خو ما ته ویل اوس دا پرایویټ اسکولونه زیات شوي د دوی نه د چوټۍ وخت معلوم دی او نه د دوی د سبق وخت معلوم دی نو دا دونه اسکولونه چې چوټیانې دي د اسکول والا ته خو چا ونه ویل چې ته محب وطن نه او ته یو جشن ازادي نه مناوې دا د دې ثبوت نه دی ګنې بیا خو دا ټول اسکولونه چې دی ټول اسکولونه زمونږ د صوبه سرحد اسکولونه چې کم ګرم علاقې دي دا خو بند دي او یو اسکول کې هم تقریب نشته نو بیا به څه چې د اسکول والا محب وطن نه دي نه دا د دې خبرې ثبوت دپاره نه چې محب وطن نه دي بلکې مولانا زاهد الراشد صاحب په دې موضوع باندې
د هغې یو کالم او د هغې یو بیان هم و هغې نه هم دا تپوس شوی چې مدرسو کې 2016 کې چونکې 2016 نه جامع الرشید والا ډېر مضبوط تقریب کړی و اشرفیه والا او داسې مدارسو تقریب شروع کړو نو د هغې نه چا تپوس وکړو مدرسو والا جشن ازادي ولې شروع کړه نو هغې ورته دا د دې د وجې نه چې جشن ازادي چونکې مونږ خو نه مناوو مدرسو والا خیال دا دی چې ورځ مناول چې کله دا بیا رور وغیله یو مذهبي رنګ میلاو شي او مذهبي رنګ کې خلک لازم وګڼي چې څوک یې نه مناوي باغې باندې باد رد لانتان ویل کېږي نو دا شیز چې دی د جایز نه ناجایز طرف ته لاړ شي نو مدرسو والا شورونه کوشش دا کوي چې یو شیز وروسته د ناجایز طرف ته ځي مخکې نه هغې سد للذرایع پابندي ولګوي چې مخکې نه چې وروسته ناجایز کېږي مخکې نه هغه شی بند کړی چې څوک دا خوا رانه شي مفتی صاحب ناس دی علما ناس دي سد للذرایع د شریعت ځان له یو باب دی په ډېرو شیزونو باندې شریعت پابندي د دې د وجې نه ولګوي چې یاره وروسته اوس خو پکې څه نقصان نشته خو وروسته به دې کې نقصان شروع شي نو مخکې نه هغه بند کړي هغې ورته مدرسو والا د دې د وجې نه دا بند کړی و چې وروسته دې له یو مذهبي رنګ ورنکړی شي دا لازم ونه ګڼلی شي د دې د وجې نه شورونه مدرسو والا چې دی دا نه ده منع کړې اوس چې مناوي صرف د دې د وجې نه مناوي چې نور دا خلک چې دي هغې د علماو کردار ختم کو او هغې دا چغې وایي چې یاره دا چېرته دا خلک چې دی د دوی علماو هېڅ کردار نشته نه د پاکستان ازادۍ کې کردار شته نه قومي ادارو کې نه قومي دایرې کې د دې کردار شته نن چې مونږ دا یوم ازادي مناوو لکه ما تاسو سره مفصل خبره وکړه چې علماء دیوبند خلاف پروپیګنډه شروع ده د هغې ته دا ویل کېږي چې دا د دیوبند والا چې دی دا د پاکستان مخالف دا د ازادۍ مخالف دا پروپیګنډه ټول پاکستان کې الکترانیک میډیا باندې هم کېږي پرنټ میډیا باندې هم کېږي په هر صورت باندې د علماو کردار کشي کېږي نن چې مدرسو والا دا شروع کا مونږ د دې لپاره شروع کا چې مونږ د خپل ځوانان د خپل زلمی کم از کم خپل طالبان د دې پروپیګنډې نه وساتو د دې پروپیګنډې خلاف د هغې ذهن سازي وکړو د هغې ذهن کم از کم صفا کړو چې علماء دیوبند مخکې د پاکستان مخالف نه نن هم د پاکستان مخالف نه دي آینده هم د پاکستان مخالف نه دي پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد